اویرنس ته څومره وکړو پښتنو خو ډېر په مشکله باندې اکسپټنس لیول موږ کمزوره دی خلکو قبلول که نه او چې اصل کې زه وایم چې یو خو داسې کار کول او بیا په پښتونخوا کې په پېښور کې د یو جینۍ ووتل او په داسې ټاپک باندې کار کول چې کوم داسې خلکو ته نه لګي چې دومره اهمیت شته دی. ما ته خپل کوروالو هم به راته دغه ویل چې د ښځو په حقوقو باندې کار وکړه، د ماشومانو په حقوقو کار وکړه، تعلیم حاصل کړه، بس خپل سکول کې سبق ووایه، دغه کافي دی. خو ما ته لګېدل چې که موږ په خپله داسې نه راپاسو نو بیا خو به زموږ په نړۍ کې دومره څوک مخکې به نه شو تللی. لږ په اسانو ټکو کې ورته ووایه چې دا کلایمیټ چینج او ګلوبل وارمنګ دا سیسز دی څه بلا ده په دې پوه کړله. کلایمیټ چینج یا څه ته چې اقلیمي بدلون ویل کېږي اصل کې دا زموږ سیاره چې ده که په ډېرو اسانو الفاظو کې به زه تاسو ته دا ووایم چې زموږ د سیارې چې کله حرارت زیات شي نو داسې ټاکسیک ګیسز دي هغه ریلیز کېږي زموږ اټماسفیر ته خو هغه پکار ده چې بهر لاړ شي د هغې په ځای هغه واپس راشي زموږ سیارې ته مطلب د هغه د تلو د وجې او مطلب لاړ نه شي واپس زموږ سیارې ابزارب کړي د هغې وجې زموږ د سیارې حرارت چې دی ډېر زیات انکریز شي مطلب ټمپریچر چې دی رایز شي چې څونه هم ځنګلونه دي پای کې هسې بې څه لګیا دی اور لګول کېږي او خلک وایي چې دا د انسانانو د وجې لګي خو نه دا نیچرلی لګي. موږ داسې ویلی شو لکه ابلورځې موږ ځنګل کې اور لګېدلی او همدغه وجه ده همدغه وجه ده دا نیچرلی ځکه چې ټمپریچر چې دی د سیارې دومره اوچت شي ډېره زیاته ګرمي شي چې هغه په ونو کې په خپله اور ولګي. ښه مهمه ضروري خبره مخنیوی یې څرنګه پکار ده. یو خو موږ عامه توګه دا منو چې بوټي ډېر وکاروئ چې یخوالی راشي دې نه علاوه کم ګامونه پورته کول پکار دي حکومت له هم او چارواکو له هم چې دا دنیا د ګرمایش نه بچ کړو او ځان دپاره داسې وساتو. زموږ په نړۍ کې که موږ وګورو دغه خبرې باندې ډېر فوکس ورکړی کېږي چې ونې ولګوئ بوټي وکرئ خو موږ چې کله یو ونه ولګو د هغې چې کوم فایدې دي موږ ته 10 کاله پس میلاویږي اکسیجن هغه 10 کاله پس پراپر پروډیوس کوي نو هغه خو موږ د فیوچر دپاره یو کار کوو د راروان وخت دپاره کار کوو خو که موږ په اوس ټایم باندې څه ایمیډیټ اکشن چې څه ته ویل کېږي که موږ هغه اغوښتل غواړو نو موږ ته پکار ده چې موږ ټولو کې پهله په خپلو خلکو کې اویرنس راولو آګاهي راوهلو. فاطمه دا راته ووایه چې نړۍ کې موږ هم وګرځېدو تاسو هم کتلي دي چې نړۍ مختلف ټیکنالوجي یوز کوي لکه ایکو سیز راغی ایکو ګاډي شو ایکو ټوریزم هم شو او غرض او مقصد دا دی چې دا پلوشن او تیل او ډیزل او دا سی ان جی او ګیس ختم شي نو څه ګڼې که موږ ملک هم دا ایکو سیزونو له پروموشن میلاو شي نو کلایمیټ چینج څومره مقابله کولی شو او دا ګرمایش نه څومره دنیا بچ کولی شو. اقلیمي بدلون چې دی هغه اوس د ساینس مطابق دا ویل کېږي چې هغه موږ ختمولی نه شو خو موږ داسې سټپس اخیستی شو چې کم سره هغه کمیدی شي د هغې اثر په موږ باندې ډېر حده پورې کمیدی شي. همدغې طریقې سره که موږ وګورو په نړۍ کې که تاسو هم ویل چې په مختلفو ملکونو کې ایکو فرینډلي د دې مطلب دا چې مطلب انوایرمنټ سره هغه پای باندې څه خراب اثر نه وي. یو بل عامه خبره کې چې دا کوم هیل سټیشنز دي تاسو یې ذکر وکړو وایي چې داسې وخت به راشي چې په دې کې به یخني ختمه شي جمی به نه سال 12 مهینې به اوړی دا رښتیا ده چې از دس پاسبل دا د کلایمیټ چینج اثرات دي که موږ په پېښور مردان موږ دلته وګورو نو مشهور دا ورته دی دپاره چې یخني به هم خپله په ټایم راتله ګرمي به هم راتله سپرینګ به راتلو اټم به راتلو ټول ویدر چې دی هغه به موږ ایکسپیرینس کول او دا چېرته راپکړ ورک شو دا ولې بالکل ورک شو خو همدغه د کلایمیټ چینج اثرات دي چې ګرمي راځي نو ښه ډېره ګرمي د برداشت نه بهري او چې یخني نو هغه هم د برداشت نه بهري او کله کله خو داسې وي چې په یو په مردان کې به ښه ښکلي موسم وي نو په پېښور کې به ګرمي او یا به داسې چې د پاکستان په یو طرف کې به بارانونه سیلابونه به راځي کراچۍ طرف ته او که بل طرف ته موږ وګورو نو مخکې نږدې په لاهور کې ورسره هیټ ویوز راځي دا ټول کلایمیټ بې موسمه بارانونو کلایمیټ چینج سره څومره تعلق دی بې موسمه کېږي بې موسمه چې کوم بارانونه کېږي هغې ټولو کې مطلب که موږ وګورو اوس هم چې کوم بارانونه شوي وو سیلابونه راغلي وو ټول بې موسمه بارانونه وو او هغې د وجې دا بارانونو زه په پاکستان باندې ډېر خراب اثر و ډېره تباهي یې وکړه. آگہی سے متعلق بہت انہوں نے اب تک کام کیا ہے اور اس کام کا سلسلہ جاری ہے. خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. اپنی تحریروں اور مختلف انداز انہوں نے اپنائے ہیں تاکہ
लोगों में शऊर बेदार हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी ग्रेटा थर्नबर्ग भी इन्हें कहा जाता है। सो फातिमा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मतलब आप कुछ अरसे से अपनी कर रही हैं, किस उम्र में आपको एहसास हुआ या ख्याल आया या किसी ने आपकी तवज्जो दिलाई या खुद ही आपने किसी दिन पढ़ा और आपने सोचा कि भाई अच्छा, तो आपने ये जरूर बताइएगा, हम उसकी भी बात कर लेंगे, लेकिन हमारा आप में भी बड़ा इंटरेस्ट है कि आपको कैसे इस एरिया में, इस फील्ड में इंटरेस्ट आया? क्या आपको भी, आपने पढ़ा, आपने देखा कि किस तरह, बिल्कुल, कि ये किस तरह इफेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है हमें यहाँ पाकिस्तान में? फातिमा, ये बताइएगा कि आप बहुत यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, तो ये बताइए कि जो इतनी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की बारिशें हो रही हैं, मुल्क भर में जो चेंजेस आ रही हैं, इसकी किस तरह से इस पे काबू पाया जा सकता है, कैसे इनको बेहतर किया जा सकता है? سلامونه دوستانو، خپرونه ګوره خصوصي زه به سرتوره یم. ټریبیوټ یو پروګرام دی قبایلي سیمو او پښتونخوا هغه پیغلو، جینکو لپاره او زنانو لپاره چې په ژوند کې د ټولنې د ګټې لپاره مختلفې هلې ځلې کوي. دا وخت زه ناست یم فاطمه فراز سره، د فرست ایئر سټوډنټه ده او په ډېر کم عمرۍ کې په کلایمیټ چینج باندې کار کوي. یعنی په انګریزي کې موږ ویلی شو چې کلایمیټ چینج یوازینی اکټیویسټ ده. ضروري ده، ډېر مهم ټاپک دی، ځکه چې تاسو ګورئ چې کله ګرمي راشي، په ګرمۍ کې एकदम بارانونه ورک شي، چې کله یخني راشي، په یخنۍ کې هم بارانونه ورک شي. خلکو ته پته نه لګي چې تر پګړ به موږ ورته ویل ورک شو. مونسون کله داسې راشي چې طوفانونه راولي او هر څه په مخه کا، کله خوشحالي راشي غنم تباه شي. ګلوبل وارمنګ، ساینسدانان وایي چې بره یو لهر دی او ځمکه ګرمږي او دا پاس ځي او هغه ګلوبل وارمنګ په نتیجه کې به داسې ورځ راځي چې دنیا نه به یخني ختمږي. دا کم پکای چې موږ ته اوس په مۍ کې لګېدلی، نو وایي چې دا به په دسمبر او جنوري کې په هیل سټیشن کې هم لګي. نور چې چېرته سمندر دی هلته خو هسې ګرمي په سمج کې راځي. نو سوچ کوئ که خدای مکه داسې وخت راغی چې دا کالام او سوات او مري او دا لنډي کوتل او خیبر پاس او دا اورکزۍ او ساوت او نارت دا را باندې ګرم شو، نو بیا به چېرته ځو؟ هر سړی خو یورپ او امریکې له هم نشي تللی. نو ضروري مې وګڼله چې فاطمه سره خبرې وکړو چې ستاسو په سمج کې راشي او په موږ په سمج کې هم راشي. فاطمه، پروګرام زه به سرتوره یم، کې درته هرکلی وایم او ډېره مننه. ډېره مننه چې تاسو په دې پروګرام کې زما یو فیچر راوستو، او بله دا چې د خیبر پښتونخوا د پیغلو دپاره هم یو داسې پروګرام جوړ کړو چې هغې راشي او خپل باره کې خبرې وکړي یا څه کارونه چې کوي پای باندې خبرې وکړي. خوشحاله شي. فاطمه بچی دا راته ووایه چې ته خو لا وړه یې، فرست ایئر کې منال غوندې سبق یې او دومره لوی ذمهوارۍ او لوی فیلډ طرف ته یې سوچ ولې رالو؟ نور آپشن هم ورسره کلایمیټ چینج دی ولې خوښ کړو؟ اصل کې په 2019 کې چې کله کلایمیټ چینج باره کې ما په خپل سکول کې ویلو، نو ما ته داسې لګېدل چې دا یو ډېر اهم ټاپک دی، خو بیا هم زموږ په نړۍ کې دې له اهمیت نه ورکړی کېږي او ګلوبلي په دې باندې ډېر کار کېدو. په ټوله نړۍ کې که موږ وګورو یوت اکټیویسټ سو کار یې کولو په کلایمیټ چینج باندې، خو په پښتونخوا کې، په پاکستان کې په دې باندې هېڅ کار نه کېدو. ما ته داسې لګېدل چې دا یو ډېر اهم ټاپک دی، موږ پرې لګیا یو اثرانداز کېږو او ټولو کې ضروري خبره ده چې کوم انډیجنس خلک دي یا خیبر پښتونخوا طرفونو ته یا سوات بونیر دغه طرفونو ته چې کوم خلک دي هغې ټولو کې زیات افیکټ کېږي. نو ولې نه زه خپل یو سټینډ واخلم او ټولو کې پهله په دې کار شروع کړم. ماشاءالله اویرنس ته څومره وکړو؟ پښتنو خو ډېر په مشکله باندې اکسپټنس لیول مونږ کمزوره دی، خلکو قبلول که نه؟ او چې اصل کې زه وایم چې یو خو داسې کار کول او بیا په پښتونخوا کې په پېښور کې د یو جینۍ ووتل او په داسې ټاپک باندې کار کول چې کوم داسې خلکو ته نه لګي
چې دومره اهمیت شته دی. ما ته خپل کور والو هم براته دغه ویل چې د ښځو په حقوقو باندې کار وکړه، د ماشومانو په حقوقو کار وکړه، تعلیم حاصل کړه، بس خپل سکول کې سبق وایه، دغه کافي دی. خو ما ته لګېدل چې که موږ په خپله داسې نه راپاسو نو بیا خو به زمونږ په نړۍ کې دومره څوک مخکې به نه شو تللی. موږ په خپله د کلایمیټ چینج او داسې نورو هم ډېرې مسلې دي چې په موږ باندې دومره اثر دی، خو بیا به هم موږ د دې لپاره هېڅ ونه کړو. ښه، دا وخت کې موږ ډېر خلک ستاسو ګوري، لږ په اسانو ټکو کې ورته ووایه چې دا کلایمیټ چینج او ګلوبل وارمنګ دا سیسز دی، څه بلا ده، په دې پوه کړل. کلایمیټ چینج یا څه چې اقلیمي بدلون ویل کېږي، اصل کې دا زمونږ سیاره چې ده، که په ډېرو اسانو الفاظو کې به زه تاسو ته دا ووایم چې زمونږ د سیارې چې کله حرارت زیات شي نو داسې ټاکسیک ګیسز دي هغه ریلیز کېږي زمونږ اټماسفیر ته، خو هغه پکار ده چې بهر لاړ شي، د هغې په ځای هغه واپس راشي زمونږ سیارې ته. مطلب د هغه د تلو د وجې او مطلب لاړ نه شي، واپس زمونږ سیارې ابزارب کړي، د هغې وجې زمونږ د سیارې حرارت چې دی ډېر زیات انکریز شي، مطلب ټمپریچر چې دی رایز شي. او دا رایز راغلی دی په ټمپریچر کې د پری انډسټریل ټایم نه، هغه ریولوشن نه پس دا چینج راغلی دی په حرارت کې، او دا رو ترو نور هم لګیا دی زیاتیږي. نو د دغې وجې نه زمونږ ټمپریچر چې دی دا رایز شي، او د دې وجې نه چې دی نو ګلیشیرز لګیا دي، ملټ کېږي، سیلابونه را روان دي، او دغه طریقې سره په چې څونه هم ځنګلونه دي پای کې هسې بیسه لګیا دی، اور لګولی کېږي، او خلک وایي چې دا د انسانانو د وجې لګي، خو نه، دا نیچرلی لګي. موږ داسې ویلی شو لکه ابلورځې موږ ځنګل کې اور لګېدلی او همدغه وجه ده، همدغه وجه ده. دا نیچرلی ځکه چې ټمپریچر چې دی د سیارې دومره اوچت شي، ډېره زیاته ګرمي شي چې هغه په اونو کې په خپله اور ولګي. ښه، مهمه ضروري خبره مخنیوی یې څرنګه پکار ده. یو خو موږ عامه توګه دا منو چې بوټي ډېر وکاروئ چې یخوالی راشي، دې نه علاوه کم ګامونه پورته کول پکار دي حکومت له هم او چارواکو له هم چې دا دنیا د ګرمایش نه بچ کړو او ځان دپاره داسې وساتو. زمونږ په نړۍ کې که موږ وګورو دغه خبرې باندې ډېر فوکس ورکړی کېږي چې ونې ولګوئ، بوټي وکرئ، خو موږ چې کله یو ونه ولګو د هغې چې کوم فایدې دي موږ ته 10 کاله پس میلاویږي. اکسیجن هغه 10 کاله پس پراپر پروډیوس کوي، نو هغه خو موږ د فیوچر دپاره یو کار کوو، د را روان وخت دپاره کار کوو. خو که موږ په اوس ټایم باندې څه امیډیټ ایکشن چې څه ته ویل کېږي که موږ هغه اغوښتل غواړو نو موږ ته پکار ده چې موږ ټولو کې پهله په خپلو خلکو کې اویرنس راولو، آګاهي راوغلو، خپلو وړو ته د دې باره کې ووایو، کورونو کې ووایو، او خاص طور پر زموږ کورونو کې چې څومره هم ښځې دي پیغلې دي هغې ته ووایو چې کلایمیټ چینج څه دی، پلاسټیک پولیوشن چې دی هغه سټاپ کړو، او په نیشنل لیول باندې بیا داسې لاز چې دي هغه دې کریټ شي، پالیسیز. او پالیسیز صرف جوړېدل نه ده، د هغې امپلیمنټیشن هم هغومره ضروري دی. لکه چې په پلاسټیک بین ولګېدو په پښتونخوا کې، خو یو څو ورځې پس هغه دوباره نه شروع دی. نو داسې موږ ته سټپس اخیستل دي چې کم سره موږ هم په دې ټایم باندې څه ناڅه فایده موږ ته میلو شي. آگہی سے متعلق بہت انہوں نے اب تک کام کیا ہے اور اس کام کا سلسلہ جاری ہے. خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. اپنی تحریروں اور مختلف انداز انہوں نے اپنائے ہیں تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی گریٹا تھرنبرگ بھی انہیں کہا جاتا ہے. فاطمہ، ویلکم ٹو جیو پاکستان. کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ مطلب آپ کچھ عرصے سے اب یہ کر رہی ہیں، کس عمر میں آپ کو احساس ہوا یا خیال آیا یا کسی نے آپ کی توجہ دلائی یا خود ہی آپ نے کسی دن پڑھا اور آپ نے سوچا کہ بھائی اس بارے میں بات کرنی چاہیے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں نے 2019 میں کلائمیٹ ایکٹیویزم شروع کیا جب میں 14 سال کی تھی، اور تب سے ہی میں کلائمیٹ ایکٹیویزم پر کام کر رہی ہوں. اپنے علاقے میں کلائمیٹ اسٹرائک، سیمینارز، پلانٹیشن اور کلین اپ ڈرائیوز وغیرہ کا آغاز کیا، اور تب سے ہی میں کلائمیٹ اویئرنیس کے لیے کام کر رہی ہوں. اچھا تو فاطمہ یہ ضرور بتائیے گا، ہم اس کی بھی بات کر لیں گے، لیکن ہمارا آپ میں بھی بڑا انٹرسٹ ہے کہ آپ کو کیسے اس ایریا میں، اس فیلڈ میں انٹرسٹ آیا؟ کہ آپ کو بھی آپ نے پڑھا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح بالکل کہ یہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہے، نیگیٹیولی افیکٹ کر رہا ہے ہمیں یہاں پاکستان میں؟
سب سے پہلے تو میں نے اسکول میں گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھا اور میں نے جب اس کے بارے میں ذرا سا اپنا ریسرچ کیا تو میں نے سمجھا کہ ہمیں اس طریقے سے نہیں پڑھایا جا رہا ہے جتنی امپورٹنس سے ہمیں پڑھایا جائے. اور پھر اس کے بعد جب میں نے گریٹا تھنبرگ کی یونائٹڈ نیشنز میں اسپیچ دیکھی تو اس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا, کیونکہ ہم اپنے اگر علاقے میں دیکھیں تو کلائمیٹ چینج ہمیں بہت لارج اسکیل پر افیکٹ کر رہا ہے.